ذهن تفهیم ذهن شاهدي نخار پریس کلب کې ناست یو ډېره هم خبر دی غټ خبر دی د نخار حوالې سره د ضلعې حوالې سره د خلکو حوالې سره د نخار د ترقۍ حوالې سره موږ چې تاسو سره شعر او دې باندې د خلکو په منځ کې هغه خبرې اترې خبر دا دی چې د تېر څه وخت نه نخار کې یو سیاسي ډیډلاک ډیډلاک مطلب د سیاسي قیادت نشوالی متحرک قیادت نشوالی بیا چې کوم صورتحال په تېرو څو میاشتو کې په نوښار کې تېر شو د الیکشن دا سلسله پکې تېره شوه نو څه داسې کارونه وشو شاهي چې هغې وجې نه په نوښار کې د سیاسي قیادت نشوالی دی د هغې وجې نه سیاست د ضلعې د ترقۍ کې کوم غټ کارونه دي نو هغه متاثره دي په ضلع کې ادارې متاثره دي نو ډایرکټ د هغې اثر په خلکو باندې دی دا مسلې به ټولې حل کېږي خو خبر څه دی دغه خبر دا دی حافظ صاحب چې موږ سره د ښو سیاسي چې کوم پارټۍ هر یو پارټي ده د هغې کسان موږ سره په رابطه کې دي او هغوی انقریب د اختر نه پس یو په نوښار کې یو سیاسي پریشر ګروپ جوړوي چې هغه یو ډېر مضبوط ګروپ وي د هغې ګروپ مقصد دا دی چې په نوښار کې په تېرو نور دورو کې دې دور کې په نوښار کې هغه کارونه ویلي شوي لکه اوس ته ماته ووایه د اوبو مسله په نوښار کې ډېره اهم ده صفا اوبه نشته د څښلو د صحت مسله را صحت هغه صحت نه مېلاوېږي چې کوم پکار دی ښه نورې داسې ډېرې مسلې دي د هغې د وجې هغه کسان چې کوم دي هغه دغه شو او هغوی دا وایي چې زموږ د پارټۍ به اعلان هله کړو د سیاسي پرېشر ګروپ د اختر نه پس اوس رمضان دی چونکې کرونا وبا ده نو د دې د اختر نه پس هم یو ګرینډ جرګه راغواړو نوښار قسم او پوره موږ به یو اعلان کوو او د هر حلقې نه به موږ خپل امیدواران ورو سیاسي کسان اهم پارټۍ یعنې څومره چې پارټۍ دي د هغې اهم کسان اهم عہدیداران هغه په دې سیاسي پرېشر ګروپ کې به شامل دي د نوښار مسایل د اوسه پورې چم نه دي کړي لکه کومو پارټو چې وادي چا تبدیلی پر نوم کړې وه چا د پښتونخوا پر نوم کړې وه چا د کتاب پر نوم کړې وه چا د روټي کپړه پر نوم باندې کړې وه چا د اسلامي په هغه باندې کړې وه نو د هغې تر اوسه پورې یو واده برابر نه کړه نو په دې وجه چې کوم کسان په دې پارټۍ کې دننه وو ای دا مشترکه اعلان وکړو چې موږ یو سیاسي پرېشر ګروپ جوړو خو د اختر نه پس خو هغې موږ ته وایي چې موږ عالمونه له امانې کله چې اختر تېر شي موږ به یو ګرینډ جرګه راوړو تاسو ته به یو لوی پریس کانفرنس وکړو تاسو بیا راوړو ګرانو کتونکو د خلکو د مفاد دپاره او د خلکو مسایلو حل کولو دپاره حقیقت دا دی په نوښار په سیمه کې په دې خاوره کې قیادت هم شته لیډرشپ هم شته خو څه وجوهاتو د هغې وجوهاتو د وجې نه هغه وخت پر وخت مسایل جوړ شو او تېرو شلو کالو کې چې کوم سیاسي صورتحال تېر شوی دی حکومتونه هم شوي دي مختلف حکومتونه په وجود کې راغلي دي بیا غټ غټ اعلانونه هم شوي دي خو د خلکو هغه مسلې نه دي حل شوي لکه دې خبره وکړه چې د څښلو د اوبو مسله ده د ډرین مسله ده دغسې صحت طبي حوالې سره مسایل دي زموږ د نوښار ترقي د تېرو شلو کالو نه دا ولاړه ده په نوښار کې زموږ په نوښار کې د سیمونو غټې غټې فیکټریانې د دې نه علاوه زموږ انډسټري چې ده نو هغه نوښار ته څه نوښار ته څه ملایي لکه نوښار ته د دې شیانو د دې لپاره دا مشران اوس راویښ شو او میدان ته راغلي دي رابطې شروع کړي دي او هغوی باقاعده دننه یو ډېر غټ پرېشر ګروپ هغه جوړ کړی دی باضابطه اعلان هغه به د اختر نه پس د یو جرګې په صورت کې د یو جلسې په صورت کې د یو راغونډې چې کوم مشران دي حمایدین دي د هر پارټۍ مختلفو پارټو کسان چې دي یو آزاد او غیر سیاسي پرېشر ګروپ هغه به جوړېږي یا منځ ته به راځي بیا د هغې په صورت به هغوی د نوښار د ترقۍ دپاره به اول چټۍ
دعا ده چې دا د نورخان د ترقۍ لپاره دا د هغې دور دا هلې ځلې هغه نیک شګون ثابتې شي او نورخان په ترقۍ باندې کار کوي. ډېره ډېره مهرباني.